تراب صاحب دی الله وبخي. تراب صاحب یو له هغې شخصیت او شاعرانو نه دی چې ما به د اکثر د خپلو ملګرو ته ویلي چې کله زه خپل وطن افغانستان ته لاړ شم نو زما به اولنی خواهش دا وي چې زه د تراب صاحب سره ملاقات وکړم. یعنی شخصیات ډېر دي په وطن کې، خو ما به دا غوښتل چې زه د تراب صاحب سره اولنی لیدنه ورسره وکړم او کښېنم ورسره لږ خبرې اترې، ځکه زما دا فطرت داسې دی چې په دې کې د شعر او د شاعرۍ دپاره بلکل ځای نشته دی. شاعرانو سره مې بلکل نه لګي صفا خبره چې زه وکړم، د زړه خبره وکړم. شاعران دې زما نه خفه کېږي نه، خو د شعر او شاعرۍ سره مې بلکل لګاو نشته. خو تراب صاحب دا به مې کله ناکله اورېدلو او ښه د زړه نه به مې اورېدلو، لکه د بعضې خلکو طبیعت یې که نه کله چې داسې لږ فارغه شي نو انټرنیټ ته لاړ شي، غواړي چې یو څوک واورم یا څه وګورم یا څه خپل ټایم سپینډ کړي که نه. خو ما ته به چې کله هم دغسې وخت پیدا شو نو تراب صاحب به په مخه باندې راغی، غوا به مې اورېدو، نو ډېره زده کړه به م تر کېدله. بل د هغه په الفاظو کې د هغه په وینا کې به یو انقلاب، یو سوچ به پکې پروت و، نو ډېر په نیمه لاره کې پرېښودو. زه نه وم خبر، سهار چې زه راپاڅېدم ما چې وکتل میډیا نو تراب صاحب وفات شوی. نو یقین مې چېرته راتلو، خو معلومات تر دې پورې چې هغه خلک چې هغې ډېر نږدې له تراب صاحب سره پاتې کېږي هغې هم د دې خبرو تصدیق وکړو چې واقعي تراب صاحب اوس په دې دنیا کې نشته. نو زړه م ډېر زیات ودردېدلو او دغه یو خواهش زموږ په زړه کې پاتې شو چې تراب صاحب سره مونږ په ژوند باندې لیدنه وکړو. خو ځه الله جل شانه دې ورته راتلونکي چې څومره منازل دي الله دې ورته آسان کړي او الله دې کامل مغفرت نصیب کړي. ډېر ستړی ژوند یې تېر کړی و، ډېر ستړی ژوند. د هغه د شعر نه به پته لګېدله چې دا څومره فکرمند دی د دې خاورې دپاره، د دې وطن دپاره، د پښتون دپاره. نو نن چې دی زموږ استاذ په منځ کې موجود نه دی، لاړو. دعا م ده چې الله دغسې خلک را پیدا کړي. داسې خو نن سبا چې وایي تیږه اوچتۍ نو تر لاندې یو شاعر پروت وي، د هغې شاعرانو کار او کردار، د هغې الفاظ چې تاسو وګورئ نو د نومې شاعر نه د سړي زړه موړ شي. خو دغسې انقلابي خلک دا ډېر په مشکله باندې پیدا کېږي چې د هغې سوچ انقلابي وي، هغې د خپل شعر په ذریعه باندې راتلونکي نسل ته یو پیغام پرېږدي، یو زده کړه ورته ورکوي. داسې خلک ډېر کم دي، د نش په حساب دي. تراب صاحب د هغې شخصیاتو نه الله دې کامل مغفرت نصیب کړي. ټول افغان ملت دې الله د زړه صبر ور نصیب کړي سره د نعم البدله.